زارته یو خبر کوم قرآن مجید نا الہ العالمین کتا سو صرف په ناظره باندې خالی قرآن وای ذکر توای د قرآن علم یو خ عالم دین نه حاصلول پکار دی کتا سو په قرآن کریم کې وګورئ آیاتونه یو څو زار توای ما خدای پاک جل جلاله که یو شای معیار ګرځولای د خوالی د پارا د نبوت د پارا د ولایت د پارا ډیر شیان به چې الله با هغه معیار ګرځولي خو یو په هغه کې نمایا او ښکارا علم هم دی. مثال کے طور پہ علم دا ډیر اوچت شی دی دا د ایمان نفس چې سړی مومن مسلمانی داغه نفس انسان صحت منی داغه نفس لوی نعمت لوی او عظیم نعمت او سرمایہ د الہ العالمین د طرفنا هغه د انسان عالم جوړیدل دي دین لوی نیک بختی بل نشتا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام مونږه ابو البشر دی زاغینا ابتدا کو متاسو اول سپارہ سورت بقرہ کی وګورئ چې کله آدم علیہ السلام مبارک الله پیدا کړ نو دا هغه نفس الله فرمایي چې وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. ګور الله څه فرمایي چې آدم علیہ السلام چې ما پیدا ک د ټولو نه اول آدم علیہ السلام مبارک لما علم ورکا وعلم آدم الاسماء علم مولا ورکا. ابو البشر د انبیاء نمبر په اعتبار باندې اصل اولنې پیغمبر او نبی الله فرمای مولا علم ورکا او د علم نفس ما او د ټولو شیانو چې څومره په دنیا کې الله پیدا کړي د دغه ټولو شیانو علم كلها لفظ راغلی ټولو شیانو علم الله فرمای ما آدم علیہ السلام لورکا. تفاسیر لیکلی تر دې پوری چې د کاسې او د چمچ او د دیگچی او د پلیټ او تر دا واړه واړه شیان چې دي د دې نمونه الله جل جلاله آدم علیہ السلام ته خود دی او بیا یا الله فرمایي چې ثم عرضهم على الملائکه بیا ما فرشتو ته وی چې کوم علم ما آدم علیہ السلام لور کړی دی او د کوم سيزونو نمونه ما آدم علیہ السلام ته خولی دي آغی سیزونو نمونه تاسو ما ته ووایه فرشتو دا ټول سره فرشتي را یو ځای شي او چې کوم علم ما آدم علیہ السلام لور کړی دی په هغه علم باندې تاسو ما له خبر راکړی. تاسو آدم علیہ السلام خو ارث زدا تاسو هم لګ راشه تاسو څه زدا چې تاسو راته وی چې انسان م پیدا کوه. فرشتو چې کله خدای پاک جل جلاله دا خبر واورېده چې الله ورته فرمایل چې تاسو آدم علیہ السلام پشانت علم لرئی نو کلرئی اوائے دیتا سوائی دیتا سوائی دیتا سوائی نو لورتا آدم علیہ السلام تا فرمائی دیتا سوائی نم بے ورطا واخشن دیتا سوائی نم بے ورطا واخشن. آدم علیہ السلام لخو اللہ علم ورکا نو فرشتو سورتا ہوئی چکلا دا خبر اللہ فرشتو توڑان دیکھنا قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. خدای پاک مونږه تکرار وغیرہ نکو بس مونږه اظهار کو چې آغا علم مونږ سره نشته چې کوم علم تا آدم علیہ السلام لور کړی. بیا چې کله داسې شو ډېرې وجې دي چې آدم علیہ السلام څه وګرځېده مسجود الملائکه مسجود الملائکه یعنی فرشتو سجدگا فرشتو ورته سجده وکړه. آدم علیہ السلام مسجود الملائکه دی معنا یې فرشتو ورته سجده کړي نو چې کله هغه علم چې آدم علیہ السلام سره او دوی سره نو او کله دوی اظهار وکړي چې مونږ سره نشتا الہ العالمین ورته فرمایل چې علم تاسو سره نشتا او آدم علیہ السلام سره شتا. الله دا حکم دی چې آدم علیہ السلام سره د علم په وجه باندې نور یم ډیر وجوهات تو د سجدي یو وجه علم مو نو چې تاسو سره هغه علم نشتا چې کوم آدم علیہ السلام سره ټول راشه ازما په حکم باندې آدم علیہ السلام ته تعظیمی سجده ولګو.
आदम علیہ السلام علم په وجه باندې سو ګرځیدا مسجود الملائکه وګرځیدا دا چې ملائکه او فرشتو ته سجده وکړه یو وجه پاغي کې علم مو چې الله تعالی فرمایي چې مولا د هر شي علم ورکړو علم د ډېر فضیلت والا شاعر